السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد عرفان. ملګرو، په دې ویډیو کې تاسو زما سره د لاندې پټه یې کومه پټه چې زما په دې ویډیو باندې چلیږي، صحیح ده. نو که تاسو هم د خپلو ویډیوګانو دپاره دغه شانتې بهترینه پټه جوړول غواړئ او دغه شانتې مطلب دا د نیوز چینل دپاره زیات خلک یوز کوي یا دغه شانتې مختلف ویډیوګانو دپاره خلک یوز کوي، نو که تاسو هم دغه شانتې بهترینه پټه په خپلو ویډیوګانو باندې لګول غواړئ او چلول غواړئ، نو بالکل په دې ویډیو کې ته مکمل طریقه درښیم. په دې سایټ باندې زه دلته کې سکرین ریکارډینګ آن کوم او تاسو ته دغه مکمل طریقه درښیم داسې پټه به تاسو د خپلو ویډیوګانو دپاره څنګه جوړوئ او بیا به یې څنګه لګوئ. نو ملګرو، که ویډیو مو خوښ شو نو ویډیو به د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوئ. نو راځئ زه ویډیو طرف ته ویډیو شروع کوو. دلته زما سره به سایټ باندې ګورئ سکرین ریکارډینګ ما آن کو، صحیح ده. د دې دپاره به تاسو سمپل یو اپلیکیشن ضرورت به تاسو ته راځي، صحیح ده. هغه به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ، پکسل لیب. پکسل لیب کېدای شي ستاسو سره یې هم او که نه نو پلی سټور ته به لاړ شئ او پکسل لیب اپلیکیشن چې دی دا به ډاونلوډ کړئ، صحیح ده. دلته کې زه راځم دې پکسل لیب ته او اوس دغه شانتې لیکل او دغه پټه به دې پکسل لیب کې جوړوم چې دا څومره بهترینه به دې کې جوړېږي، صحیح ده، او ډېره په اسانۍ سره. نو ګورئ دلته کې زه راځم د ټول ناول خو به دې دا سایز چې دی به زه برابر کړم. دلته کې امیج سایز به زه دلته کې ورکوټه کړم، دې ته څومره ورکوټه سایز دی نو دې به مطلب برابر. یوټیوب تمنیل به زه کوم ویسې مطلب هسې که نه دا خو بیا وروسته به کراپ کوو. نو دلته کې به راشئ، تاسو به اوس یو ګرین سکرین والا تصویر په دې ځای کې سلیکټ کړئ. ګرین سکرین والا تصویر به دې ځای کې سلیکټ کړئ، مطلب دلته کې به زه راشم فرام ګیلري ته او دلته کې به زه یو ګرین سکرین والا تصویر سلیکټ کړم. ګوره دلته کې زه اوس راځم یو ګرین سکرین والا تصویر راخلم چې هغه بیا لاندې د هغې نه هغه کوم بیک ګراونډ چې دی هغه بیا لر کېږي، صحیح ده. نو دلته کې دا زما سره ګرین سکرین والا تصویر پروت دی، دا ما سلیکټ کړو. اوس زه راځم دلته کې دا داسې لګوم، دا مې ولګو، صحیح ده. اوس دغه لیکل چې دا به څنګه کوم پرې پکسل لیب کې چې دا پلس نشان چې دی دغه ښکاري، په دغه پلس نشان باندې به کلیک کړئ تاسو او دلته به راشئ شیپ ته. په شیپ باندې به کلیک کړئ، دا شیپ چې دا به داسې وداسې کوئ، د دې نه به دغه شانتې پټه جوړه کړئ. تاسو پټه به دې جوړه کړئ، اوس ګورئ ورته صحیح شو. پټه دې جوړه کړئ، داسې به ورکوټه کوئ، پټه ورکوټه شو. اوس به د دې د کلر تاسو چینج کړئ، ستاسو په خیال چې کومه پټه تاسو ته بهترینه ښکاري، خو اصل کې کوم دغه چې دی نو براون چې دی زبردست ښکاري، نو دلته کې براون کړمه، دغه شانتې ریډ به کړم. نو دغه پټه جوړه شوه. اوس به دې له پاسه باندې زه لیکل کوم، دا پټه به زه لاک کړم، صحیح ده چې دا اخوا دې خوا نه ځي د سکرین نه. پټه لاک شوه. اوس په دې باندې دلته کې زه راځم او لیکل پرې کوم، صحیح ده چې څه پرې ولیکم. تاسو پرې هر څه لیکلی شئ، څنګه چې زه به دغه شانتې ولیکم څنګه چې ما په دې پټه باندې لیکلي وو. ملګرو د نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، مننه. تاسو په دې باندې که تاسو د نیوز چینل وي تاسو په دې باندې نیوز چلولی شئ. که تاسو د څه په باره کې ویډیو جوړه کړې تاسو پرې هغه خبره چلولی شئ. او دا زه سمپل یو مثال در کوم چې تاسو به داسې لیکل پرې وکړئ، صحیح ده. اوس به دلته کې راشئ، تاسو د دې دا فونټ چې دی دا لیکل دا ډېر زیات ساده ښکاري، نو دا فونټ چې دی دا به چینج کړئ. دلته کې به راشئ دې ټیکسټ ته او دلته کې به دا فونټ چې دی به دا فونټ چینج کړئ، صحیح ده. نو زما سره جمیل نوري نستعلیق په دې کې ما اډ کړی دی، زه په هغې باندې کلیک کړم. ګوره دلته کې اوس دا داسې راشئ په دې باندې به کلیک کوئ. دې سایز به لږ معمولي شانتې ورکوټی کوئ، صحیح ده. سایز به لږ معمولي شانتې ورکوټی کوئ چې په دې پټه باندې برابر راشي. دې ماینس نه تاسو دا چې دې څه برابرولی شئ. برابر شو، صحیح ده. اوس به دا په ویډیو باندې څنګه لګوو او دا به څنګه سیو کوو. دلته کې تاسو راشئ په دې باندې به اوس کلیک وکړئ، په دې سیو نشان باندې برابر پکسل لیب کې تاسو ته به یو سیو نشان ښکاري. په دقیقې باندې چې کلیک کړئ سیو ایز امیج باندې به کلیک کړئ. سیو ایز امیج باندې چې کلیک کړئ نو په دې کې نورې هم ډېر شی ګوتې دي، تاسو بیا امبوس سټروک وغیره دغه ټول ډیزاین یې پکې تاسو کولی شئ. خو زه مطلب زر وکړم چې ویډیو ډېر زیاته نه اوږدېږي. سیو ټو ګیلري باندې به لا نه کلیک کوئ، د دغې نه مخکې به تاسو دلته کې راشئ او په دې باندې به کلیک کړئ، جی پی جي په دې باندې پی این جي باندې به کلیک کړئ او بیا په دې سیو ټو ګیلري باندې کلیک کړئ، صحیح نه. اوس دا زما سره لاړه په ګیلري کې سیو شوه. نو اوس زه راځم او دا کوم دغه چې دا زه په یو خپل ویډیو باندې چلوم، څنګه چې په دې ویډیو باندې چلېده دغه شانتې په دې انشاټ کې باندې به کلیک کړم. تاسو په هر یو ایپس کې چې ایډیټینګ کوئ په هغې باندې تاسو کولی شئ، خو زه خپل انشاټ استعمالوم. دلته په دې نیو باندې به کلیک کړم، دلته کې دا ویډیو ده، مطلب زه په دې ویډیو باندې اوس دغه پټه چې ده هغه لګوم. نو څنګه به یې لګوم نو ګورئ ورته به دلته کې به راشم دې پي آی پي ته، دې پي آی پي ته راشم، دلته به دې فوټو باندې به کلیک کړم. اوس به هغه پټه زه سلیکټ کړم کومه پټه چې ما هلته جوړه کړې ده. د ټول نمبر به تاسو څه وکئ دا خو به کراپ کوئ، صحیح ده. داسې چې څونه تاسو کراپ کولی شئ داسې نو به ورکوټ به یې کراپ کوئ، صحیح شو.
خراب شو اوس په دې سره هغه ټکي دي صحیح ده چې به لږ ورکوټ کې د ویډیو سره برابر شي صحیح به لږ د شاده معمولی ورکوټ کې اوس تاسو د ویډیو سره برابر کې د شین ځګه چې ښکاري د شین تاسو په کروما باندې لړکوي په کروما دې هم لړکولای شي دا کروما چې په استعمال کې دلته کې په کروما باندې هم تاسو دا شین ځګه دې نه لړکولای شي صحیح ده نو اوس بس څه کوو دې سره اوس پر راځو او دا به انیمیشن باندې برابرو دې بدل کې ایډیټ په ایډیټ باندې څنګه کلیک کړئ د دې بدل کې دا یو انیمیشن غوړه وته پر دې د سپیډ باندې سي کې د سپیډ به کم کړئ په کم سپیډ باندې د زیرازي صحیح ده نو ګوره وته دا تیار شو اوس په دا ټول ویډیو باندې خو به څنګه دوباره راګو څنګه چل پکاو نه دلته کې براشه ډوپلیکیټ یو آپشن دی په دغه ډوپلیکیټ باندې کلیک کړئ بیا په ډوپلیکیټ باندې کلیک کړئ بیا په ډوپلیکیټ باندې کلیک کړئ سوره په هم دا پټه چلاوي صحیح ده یای بندوي بدلوي هم شي ریمنس کې بل پټه لګوي نور څه کې داسې لیکل غواړي نو څه ته ګوري videos.com صحیح ده چې دا څنګه ګوره وتا نو څونه بهترینه دغه شان چلیږي تاسو په دې انیمیشن کې بیا نور هم ډیر شي مطلب ډیزاین د بهر طریقه باندې تاسو انیمیټ کولای شئ ملګرو کې ویډیو ما غوښتي ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ فیسبوک پیج ځان سره فالو کړئ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ نو دا بیا سیو کوئ څنګه دلته کې راشي په دې باندې کلیک کړئ په دغه سیو نشان باندې کلیک کړئ نو تاسو ویډیو چې دا هغه به سیو شي نو ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې د الله په امان